دا د دې ټول نوښار سپکاوی دی دا د دې ټول نوښار د مشرانو ډاکټرانو او ناظمانو سیاسي جمهور دا د هغوی بېعزتي ده دا معمولی خبره نه ده او دا ډیره سنجیده خبره او سنسیټیو خبره ده وزیر اعلی صاحب زه چیلنج در کوم او د ټولو منیګانو ام پی ایګانو له ورکوم د ټولو انتظامیې له هم ورکوم او د ډاکټرانو له هم ورکوم راشئ ما ته په 45 روپۍ ده 500 روپو شی راوړئ د ویلوسف سټینډر شی تاسو کامن چې کوم زخم دپاره یو شی لیکلی شي ویلوسف او چې دا دوی 500 روپۍ به قیمتي ته چې دا په 45 روپۍ له لګ بګ ته به څه شی ورکې دی مریض له او دا ډیره د افسوس خبره ده چې تاسو ښیئ بل شی او هلته کې کوئ نور څه او د ټول نوښار په ملا کې تاسو چاړه منډئ او د هغوی نه پیسې هم کټ کوئ هغه نه پیسې ملي او انشورنس کمپني هغه ته مالداره کې هغوی له فایده ورکې او ټیکهدار له فایده ورکې او فارمیسۍ له فایده ورکې او کارخانې له فایده ورکې او هغه هم په داسې صورت کې چې قابل اعتماد کمپني ته نه ورکې سم شی نه ورکې 2 نمبر شی راوړي او هغه به په دې خلکو باندې او بیا به په احسان هم کوي چې جي تاله ما صحت هغه مې مفت کړی دی تو لعنت دي ستا په داسې صحت باندې او تو لعنت دي ستا په داسې دوایۍ او علاج باندې چې هغې ګرانو کتونکو خړې اوبه ړانده کبان څه ته وایي همدغه وی د اتي غاښونه چې د خوراک یو یو د خولو بیلي نو پرون دلته کې په دې نوښار کې تاسو یو تماشه وکړه زمونږ نوجوان ام پی ای د دې نوښار محبوب قائد دی هغه یې اسپتال ته لاړل او اسپتال کې دوره یې وکړه او د دې دوران کې د ډینګي حوالې سره او د هسپتال نور سهولیاتو حوالې سره هغه جایزه اخیسته خو زه دې ټایم کې دې نوښار ته بله مقدمه هم کېدم د دې بل رخ هم کېدم او زه دا دوره ما ته مشکوکه ښکاره شوه او دا مقدمه هم زه د ټول نوښار ته او د سیاسي جمهور ته او د ټولې خپلې میډیا ته او خپلو ملګرو ته دی ته کېدم چې کله دا دوره کېده هم په دغه ورځ د ټول نوښار د صحت سودا هم کېده او هغه د صحت کارت په صورت کې وه چې د صحت کارت ټیکه زما په ټیکهدار اعتراض نشته زما په دې کاروایه مې نشته خو په دې مې ضرور شته چې په کومو اصولو باندې تا ټیکه ورکه نو زه نه ګڼم چې په دې کې به نوښاري ته اوریجنل دوی لا قابل اعتماد دوی چې هغې ته دوی ویلی شي یا به ته ورکې هغې کې به ته خاورې ورکې 91 بلو باندې تا ټیکه ورکه د صحت کارډ نو چې په 91 بلو ته به په 9 روپۍ باندې د 100 روپو شی څنګه دې مریض له ورکې نو دا د نوښار سیاستدان سیاسي جمهور دا د ډاکټر دا د صحت والا او دا د نوجوانان ناظمان کونسلران مشران عامیان مولیان دا د ټول تپوسو کې چې تا سره کم جادو دی چې ته به د 500 شی په 45 روپۍ باندې ورکې نو زه کولو الفاظو سره ویم چې پرونی د میا صاحب دا دوره هغه د ټیکې په دغه ورځ باندې او د عمل هغه مشکوکه که چې آیا دی تلی خو یو سله و هلته خلکو ته خول بل سو نو به هر حال زه دا خبره ټول نوښار ته کېدم چې دا پرون د صحت کارډ حوالې سره دا کم ټینډر شوی دی او ټیکه واله شوه نو دا ټوله مشکوکه ده او په دې باندې کولو الفاظو سره سیاستدان لم خبرې پکار دي او عام اولس لم پکار دي چې زما د صحت خبره ده او دا زما په ریاست باندې حق دی زما په نوم که پیسې راځي او د اسپتال نه او خزانې نه وځي نو هغه په کم صورت باندې وځي دا زما د صحت ټیکه په داسې انداز کې ورکه چې هغې کې به ماته دوی نه میلاویږي زهر به میلاویږي نو دا د دې ټول نوښار سپکاوی دی دا د دې ټول نوښار د مشرانو ډاکټرانو او ناظمانو سیاسي جمهور دا د هغوی بېعزتي ده دا معمولی خبره نه ده او دا ډیره سنجیده خبره او سنسیټیو خبره ده وزیر اعلی صاحب زه چیلنج در کوم او د ټولو منیګانو ام پی ایګانو له ورکوم
د ټولو انتظامیې لم ورکوم او د ډاکټرانو لم ورکوم راشئ ماته په 45 روپۍ د 500 روپو شی راوړئ د ویلوسف سټینډرډ شی تاسو کامن چې کوم زخم د پاره یو شی لیکلی شي ویلوسف او سفرډین نو چې دا دوی 550 روپۍ به قیمتي ته چې دا په 45 روپۍ لا لګبګ ته به څه شی ورکې دی مریض لا هغه مو ښایي د صحت کارت دی فارمیسۍ کې کومه دوی ده نو ارزه کې چې دا هغه که په پبو کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ده او په شیرپاو کې ده او که په بل ځای کې ده عام موږ ته پکار ده چې ته کم مریض له دوی ورکې نو د هغې باقاعده نوم په صحت کارت کې پکار دی چې دغه دوی به ورکېږي او په فارمیسۍ کې مغه دوی پکار ده ګنې دا ټول ظلم دی دوکه ده فراډ دی جیلسازي ده او دا ظلم دی د دې نوښار ولس سره نو زه ټول نوښار تم اپیل کوم سیاستدانو تم اپیل کوم چې دا د نوښاري د صحت مسله ده د حق مسله ده د عزت مسله ده او په دې باندې کولو خبره وکړي او دا ډیره د افسوس خبره ده چې تاسو ښایي بل شی او هلته کې کوئ نور څه او د ټول نوښار په ملا کې تاسو چاړه منډئ او د هغې نه پیسې هم کټ کوئ هغه نه پیسې ملي او انشورنس کمپني هغه ته مالداره کې هغې له فایده ورکې او ټیکهدار له فایده ورکې او فارمیسۍ له فایده ورکې او کارخانې له فایده ورکې او هغه هم په داسې صورت کې چې قابل اعتماد کمپني ته نه ورکې سم شی نه ورکې 2 نمبر شی راوړي او هغه به په دې خلکو باندې او بیا به په احسان هم کوي چې جي تاله ما صحت هغه مې مفت کړی دی تو لعنت دي ستا په داسې صحت باندې او تو لعنت دي ستا په داسې دوایي او علاج باندې چې هغې سره مریض نور خرابېږي چې هغې سره څوک اپریشن وکړي 4 اپریشن یې کوي او هغه نه ټیک کېږي نو د دې نه پس هم ته وایې چې زه به د دې خلکو علاج کوم دا د خلکو سره دوکه ده او فراډ دی